او په دغه میاشت کې د اعمالو سره د عبادتو سره داسې کارونه په دغه میاشت کې نوي وکړئ چې هغه کار تاسو په تیر روزه کې نوي کړئ، هغه کار تاسو په تیر وخت کې نوي کړئ. لمونځ د مخکې هم کوه، اوس هم کوه، او په دا میاشت کې 100 رکعاته تراویح کوه، په دا میاشت کې روزه نیسه، په دا میاشت کې نیک اعمال کوه. دا میاشت نیکو اعمالو ده، د غلطو کارونه ده. په دې میاشت کې نیک اعمال کوئ، ثوابونه ګټئ، د ثوابو میاشت ده. او بل په دغه میاشت کې داسې کارونه کوئ چې هغه ته په نور وخت کې نه وي کړی. دا میاشت ته باندې راغله، دا د اعمالو میاشت. په دغه میاشت کې ته د قرآن کریم تلاوت کوه. تا قرآن کریم نوی زده، قرآن کریم زده که. او په دغه میاشت کې تا سورت زده که، سورت یاسین زده که، سوره ملک زده که، سوره واقعه زده که، سوره رحمان دغه زبانی یاد که. دا سورتونه زبانی یاد کړئ، ځکه چې دغه به تا په تیرو روزه کې نه وي کړي. په دې روزه کې په دغه اعمالو باندې دغې روزې ته حسن ورکوئ. او داسې په دغه میاشت کې داسې عمل وکړه چې هغه باندې الله او د الله رسول د تا نه خوشحال وي. د یتیم ماشوم کفالت کوه. یتیم ماشوم د هغه هیڅ اسباب نشته، هیڅ وسایل نشته ورسره، د هغه د زندګي تیرولو هیڅ اسباب نشته. د هغه انسان د هغه ماشوم کفالت وکړه. د هغه په سر باندې لاس کې ده، هغه د روزې او د خوراک د رین سین تنظیم وکړه. او داسې ځای چې په هغه کې د ټیوبویل ضرورت وي، د اوبو ضرورت وي، د خلکو سره ډېرې زیاتې روپۍ وي، خو هغه په صحیح طریقه په صحیح ځای باندې نه استعمالوي. خلکو ته د ټیوبویل اهتمام وکړه، د اوبو اهتمام ورته وکړه. داسې دیني مدارس کې واړه واړه ماشومان دي، یتیمان دي، غریبان دي، هغو کفالت واخله. دا داسې اعمال دي چې دې طرف ته مونږ بالکل توجه هم نه ورځي. دا مونږ اسې په نور وخت کې نشو کولی، خو د رمضان مبارک میاشت داسې ده چې په دې اعمالو تاسې خپل عادت جوړ کړئ. په دې میاشت کې چې کله د تا عادت جوړ شي، بیا بر روان نورو میاشتو کې دا د تا عادت دغسې جاري او ساري وي. نبی علیه الصلاة والسلام دا خپل یو معمول و چې کله به رمضان مبارک میاشت راته په هغه نه مخته به دا اعمال شروع کول، او خپل امت ته هم دا ترغیب ورکړی ده چې کله دغه میاشت راځي، په دې میاشت راتګ نه مخکې تاسې د دغو اعمالو سوکه اهتمام کوئ چې د تاسې عادت جوړ شي. وایي تاسې صدقه ورکوئ د رمضان مبارک په میاشت کې، خو په دې نه مخکې شعبان په میاشت کې هم معمولی صدقه ورکوئ چې کله دغه میاشت په تاسې باندې راځي چې تاسې په صحیح طریقه د دې میاشتې استقبال وکړئ. تاسې په صحیح طریقه په دغه میاشت کې صدقه ورکړئ، د تاسې عادت جوړ شي. نو دا نیک اعمال دي چې په نورو میاشتو کې د دې طرف ته مونږ ذهن کله هم نه ځي. نو په دغه میاشت کې د دې اعمالو هم تاسې ډېر زیات اهتمام کوئ.